او زما سره یقینا ما دې بچو ته بېګا دا ټول وواړه زامن مې ناستو ما ورته د دې خاندان ما سره دومره احسان دی چې زه که د دې د کوڅې سپی قدر په ما واجب او دا د خدای فضل دی بیا مولانا سملک صاحب رحمت الله علیه باندې اجماع وجي د مولانا انوار الحق صاحب د والد صاحب د ټولو اجماع وجي نو زما په دې ذهن کې یو خو د حضرت شیخ رحمت الله علیه هغه عظمت او بل د مولانا حمید الحق صاحب هغه بچپن یو ریل شروع شي او دا د چلو چې دا زه وړه دوره کې وم مشکات شریف مې نو دا مولانا حمید الحق صاحب او د مولانا رشید الحق صاحب داسې دواړه واړه غوندې منډې تړلې ولې ته خو بیا وروسته تا قبول نو خدای دغلته ابا و دفتر شاته نو دې هلته څه واړه وو نو هغې حمید موسی د خدای ولیدله د سفېړه داسې راپرېښله نو زه رالم مولانا عبدالغني رحمت الله علیه سره مشکات کې کېناست نو دی ما ته بار دروازه کې ولاړ دی دا به ورسره ما ګپ لګو بیا نو چې زه راوتم ما ته ویل چې حافظ صاحب به ولې ما راځم خان ته ویل ستا ډوډۍ مونږ بنده کړه خاطه زه زه یې ووښي کله چې زه بیا وروستو به مې ګپ لګو ورته وایي هلکه تا خو زما ډوډۍ هغه وخت کې بنده کړې خو ما ته دا احساس د ده په دې مرګ په دې خبر باندې وشو چې زمونږ په دې زړونو کې د ده څومره مینه او څومره عظمت او د صدمې نه یې دوچار کړلو ځکه چې ما د جمعې لمونځ کې وم ما د مدینه منوره کې دا اواز ما واورېد نو دا راباندې یو داسې شي چې بلکل ته به یو چلک دی خو بهرحال سوا د دې نه صبر نه بل څه په مخه باندې ونه زه خو الحمدلله ثاني صاحب پورې د څلورو نسلونو تاسو سره زموږ تعلق دی یو هغه وخت کې چې زه یو غرونو یو سړی دی حقانیې چاردیوالۍ ته په 1971 کې رادنده شلمه نو اوس چې زه کوم دا سوچ کوم که ما ته د حضرت محمد الحق صاحب رحمت الله علیه د دامن سره وابستګي نه وی میلاو شوې نو یقینا د ګمراهۍ یا د دنیا پرستۍ په دې دلدل کې به نښتي د حضرت شیخ رحمت الله علیه د هغه محفل او د مجلس برکت چې دې طلباو سره او دا ناسته ولاړه خدای نصیب کړې ده ما چې کوم سیز په دې مشرانو کې لیدلی دی او هغه خوبي نو هغه وسعت ظرفي او د مخلوق د بچو قدر کول یعنی خپل بچو دپاره خور څوک دعاګانې کوي خو حضرت شیخ محمد عبدالحق رحمت الله علیه له خدای دا عظمت ورکړی و چې هغه به خدای د دارالعلوم حقانیې فاضلان داسې یا داسې مولانا فضل مولا صاحب رحمت الله علیه به ټوکې کولې خدای دې وبخښي مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دا لاسونه مبارک داسې کاږه شوي وایي دا د خدای نه په غوښتو وایي نو هغه دې پوره نو ما لا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا چې الله وین د علماء درې طبقې جوړي وارثین د کتاب یو وی چې فمنهم ظالم لنفسه او دویم وی منهم مقتصد خدا دریم وی منهم سابق بالخيرات باذن الله نو دا هغه طبقه ده په علماو کې چې هغه د بل درد په زړه کې واخلي دا سابق بالخيرات او دا ستاسو د دې مشرانو د دې خاندان په طبیعت کې داخله شوې ده چې د بل غم کول خپل خود کې هر سړی زه یو ناپوهه جاهل له غرونو سړی
او نه مې پلار عالم او زه په 1978 کې چې کله حضرت شیخ رحمت الله علیه او حضرت محمد لقص رحمت الله علیه مدرس کړم نو په اووم اتم کال باندې زه دارالحدیث ته دننه کړم تا استاد ظرفي ده دا استاد ظرفي ده اکابرو ما بین کې کابرو ما بین کې حضرت فرید صاحب او حضرت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه دا لوی ابو داود هوتل جوړي جی ابو داود شریف د حضرت مولانا مفتی صاحب رحمت الله علیه نو ما ویلو او بیا هغې نه ما ته ملاو شو بیا هغې کې دا خبره وه چې حضرت شیخ مولانا حضرت مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه حضرت مولانا سمیع الحق صاحب او حضرت مولانا نور الحق صاحب د دریو وړ مولانا نور الحق صاحب په میدان باندې د هغې ډېر دفاع زما وکړله او دفتر کې یو دوه کسانو یو ځل څه خبره کوله هغه ورته کېناسته دا څوک وی دی په کال نه بل کال له شرحه راوکاږي یعنې دا هغه د دې خاندان او زما سره یقینا ما دې بچو ته بېګا دا ټول وواړه زامن مې ناست وو ما ورته د دې خاندان ما سره دومره احسان دی چې زه که د دې د کوڅې سپی قدر په ما واجب او دا د خدای فضل دی عظمت ته د اعتراف بیا مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه شمال اجماع وجي د مولانا انوار الحق صاحب د والد صاحب د ټولو اجماع وجي الحمدلله بیا په دې تحریري میدان کې مولانا سمیع الحق صاحب د خدای وبخښي دومره استاد ظرفي چې دا قلم ما ته راکول زما ډومبی مضمون اسلام میں عورت کا مقام دا چرته په خدام الدین کې ترجمان اسلام کې چاپ شوی نو بیا دې الحق کې ما ته موقع راکول دا کړل او زما ډومبی کتاب چې زه کله مصر ته مولانا صاحب ولیدلم نو هغه کوم وړوکی غوندې کتاب ما ولیکه نو هغه یې ما نه واخیسته حالانکې هغه د مارکیټ کتاب نه و چې که مارکیټ کې دی لاړ شي خو هغه د ما د حوصلې دپاره هغه 350 که 500 نسخې هغه نسخې بیا موږ الاثر اکیډمۍ د الحق دغه نه اکیډمۍ نه بیا دته مې واپس پرتې وي یعنې کتاب څه دومره دغه نه و نه دا نه دی خو هغه موږ خو زموږ نه خو د هغه معیار خو نو ما ته پته وه خو چونکې هغه زما د حوصله افزایۍ دپاره چې دته حوصله میلاو شي داسې وکړو او بیا د جامع عثمانیې په دې قیام نه دی نه وروستو دا بچي دي زمونږ ماشاءالله دا حسیمه دی او دا ټول او دا چې زه حسیمه ته رالم ماسخوتن خدای دې وبخښي مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه دا ته ما یوه وړوکې پرچه وویله یاد دې شي او بیا ما یې دې ماله راکړه په دې جمله دومره خوشحاله شو بیا ما خیال سره ده ته ووایي که حامد مولانا صاحب ته یې ووایي چې ورشه چوغه راواخله او عطر نو ما دی راسره و ما ته دا په چاله نه ورکوي ما یو ده نه یېرېږم دی رانه او واقعي چوغه رانده قبضه کړده بیا مولانا حامد الحق صاحب دی الله وبخښي نو هغه سره خو زمونږ هغه د بچو غوندې مینه خو هغه موږ سره ډېر زیات خو دا کم درد یې چې راکړه نو په دې درد سره د هغه موږ ته دومره اندازه شوه چې د هغه څومره مقام زموږ په دې زړونو خو ماشاءالله بیا د محمد الحق صاحب او ثاني صاحب دا احساسي ذمه داري ما ته دا ډېر زه په چېرته چې هغه ما ته میسج جواب راکړه که نه نو ما ته ډېرې دعاګانې وکړې دي ما وی چې دا د حوصله ده چې په دې غم کې دننه د په 10 منټو کې ما ته زما د میسج جواب راکړه دا ستا حوصله وه او بیا ستا دا تقریر او ستا دا دغه ما ته اندازه ده چې د مولانا عبدالحق صاحب د نوم برکاتو تا به خدای مرجع ګرځي او تاسو ټول بچي که تاسو کشران یې موږ ته خو د عبدالحق صاحب رحمت الله علیه سره زموږ عقیدت دی د هغه د مینه محبت زموږ په دې زړونو کې دا زموږ د نمک حلالۍ تقاضا ده نو دارالعلوم حقانیه ده دا تقدس چې څومره پایمال شي دا زموږ د ټولو باندې حمله
یقینا الله تاسو ته حوصله نصیب کړي صبر نصیب کړي ډېر مشکور یو چې تاسو رمضان کې تکلیف معافي غواړم ځکه زه بېګا راغلم بېګا چې زه رالم نو بېګا راتلم خو بس ډېر ستړی وم دغه سره نو ما د تاسو تکلیف وکړي ورځ یې وباد راغلی وي مونږ پوهېږو چې ستاسو په باندې دعاګانې تاسو په میسج ثاني تم کړی و چې ما خو بېګا وم او د دې خبر پور تللی راغلی دي وانه احمد صاحب د اتفاق دار دی د څلور ورځې مخکې راغلی و حادثې نه مخکې ډېر مینه سره دی او هغه ډاکټر منجد چې راوسته و هغه چې دی نو مولانا حمدالحق صاحب و که نه دا خدای پاک دغه کولو دارالتدریس مخې ته دیوي تصویر وباسه هغه مولانا ډاکټر صاحب بچو نو ما صاحب سره چې ګپ ولګولو چې حمدالحق صاحب سره کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے پاس رہنے دو نہ جانے کون سی گلی میں زندگی کی شام ہو ماذا شعر ہوئے مولانا حمید صاحب تھا اب بس ازراح ظرافت ہوئی سب پتہ ہوا جی هغه سړی ځان ته وایي مطلب دی تا هغه ته نه تا ځان ته وایي هغه سبحان الله بالکل بالکل تاسو چې ابتدا خصوصي شاګرد وکړئ بالکل والد صاحب تاسو ته حواله کړی و نهومیر د میزان تکرار د ما د ده دپاره اخیستی او د اردو شعبه مې شروع کړې وه او د دې دپاره صرف د مولانا حامد صاحب دپاره او ډېر ما دې ته کیسه وکړه ستا او دغه جی ها بالکل چې ما یې هغه چې مونږ راضب خان ته ویل دي ډوډۍ در باندې مونږ بند کړله وي مولا سره معتمم سره خدا غړ دی نو ما به چې کله نه کله دا کله وروستو چې مولانا حمیدالحق صاحب سره به ګپ شپ کې رالم ما لکه خیال کوه چې ما هغه ډوډۍ بند نه کړي ګورې تا خو هغه وخت کې زه تعلیم شوم بنده کړې مولا حامد صاحب په مذاق کې وي داسې چلو تاسو وایي جی او دې دا دواړه یو ځای به او ګرځېدل یو زمونږ خو او تاسو که ستاسو خیال یې هغه خور د دې شفیق صاحب نفیس هغه د بچا دا به داسې یو ځای ګرځېدلی که نه ډېر داسې نو هغه تاسو دواړه بیا خو چایي پرته شي تاسو دواړه به منډې تنډې یو بل نو دې باغ کې هم څه خو ته یې ګټې ویشتلې که څه نو ما حامد له داسې خدای دې وبخښي سپېړه داسې راپرېښله ما ته وایي ښه ده نو بس لږ وروسته راغی زه مولانا عبدالغني صاحب کتاب کې ناست وم دا مشکات کې تا ته وایي هغه دغه دی نو چې زه راووتم ما ته وایي فی صاحب مې ولې ما راځم خان ته وایي ستا ډوډۍ بنده ښه لنګر نه وایي ښه ده خدای دې وبخښي نو ما ورته کله نه کله دا وایي ورته ګوره تا زما نو دا هغه اوس په دې قبر ته چې کېناستم که نه نو د هغې نه واخله تر دې شهادت پورې بیا د ده د عظمت علمي میدان کې خدا عظمت چې کوم خدای وله ورکړی دا د علم نه ماورا یو عظمت ولی ورکړو او ما ته خو چې څومره احساس وشي چې د دنیا د وجړه کوله د حضرت هر محمد ملک صاحب رحمت الله علیه غم و د محمد الحق صاحب رحمت الله علیه غم و مونږ خو دا تصور نو چې داسې به بیا کې به داسې کېږي دا عام تصور اوس هم نشته مولانا عبدالحق صاحب خو خپل ځای کې یو لوی بزرګ شخصیت و مولانا سمیع الحق صاحب سره ظلم وشو یو زیاتې و بل افغان خاص کې چې د هغه څومره لوی کردار و دغه یا د علمي تحریري او هر میدان کې هغه خو یکتا و که نه خو دا الله پاک قسمت دله خدای پاک ډېر لوی عظمت دقه وکان ابوهما صالحا دا خاندانی عظمت دی او بس د خدای دا دعا کوي چې الله دې تاسو د دې عظمت امینان وګرځي او خدای دې تاسو کې اهلیت نصیب کړي او دعا وکړي سبحانك اللهم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من الأزل إلى الأبد على ما تعلق به الله عز وجل خدای د حضرت شیخ رحمت الله علیه په دې خاندان باندې چې زمونږ د ټولو یو عظیمه صدمه ده خو یا الله دې بچو ته صبر جمیله نصیب کړي خدای دې ته صبر جمیله نصیب کړي الله دې ته حوصله نصیب کړي خدای دې ټولو باندې هغه برکات جاری او ساری وساتي چې کوم د حضرت شیخ رحمت الله علیه برکات د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمت الله علیه برکات یا الله د مولانا صاحب دا هر بچه دا هر د خاندان هر فرد خدای ته مولانا عبدالحق جوړ کی
مولانا سمیع الحق ته جوړ کړي. خدای د دنیا ګوټ ګوټ ته د دې دا فیض ورسوي. الله قبولیت ستا دربار کې دی او ته چې فیصلې کوي خدایا په قبولیت باندې کوي. قابلیت چې که نه وي ته پیدا کړي. دا خو یقینا دی چې د مولانا عبدالحق و د قابلیت د مولانا سمیع الحق صاحب دی دا په نمن کې او زمونږ د بچو کې دا چې څومره بچي دي هغه خو نشته، خو ته د دې د کمزوري په عظمت باندې بدله کړي. خدای دې کې اهلیت پیدا کړي. خدای د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه د مولانا سمیع الحق صاحب کومه برکات دي خدای دا دې کې جاری او ساری وساتي. الله تر قیامت پورې دا جاری او ساری وساتي. او خدای دا عقیدت چې د خلکو دی دا د صدیو پورې خدای جاری وساتي او دې خاندان له د دې عظمت حاملین دی وګرځي او د دې مینه محبت ورته نصیب وګرځي او د دارالعلوم حقانی خدای ته محافظ او ناصر شي. الله د حضرت شیخ رحمت الله علیه د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب د مهنتونو مبارک لاسونو دا باغ دی. خدایا د دې باغبانی د دې آبیاری په بهتره طریقې سره نصیب کړي. په دې غم کې دی ته حضرت مولانا نورالحق صاحب ته دی حضرت مولانا پروفیسر صاحب ته دی ټولو ته چې کوم دا صدمه رسېدلې ده خدایا تا نه غواړو دې ته صبر نصیب کړي، دې ته صبر نصیب کړي او د جامعې هر قسمه حفاظت نصیب وګرځي. ای زمونږ ربه تا نه غواړو د دې بچو د دې اولاد ته محافظ او ناصر شي. او مولانا عبدالحق ثاني صاحب خدای د مولانا عبدالحق صاحب د دې نوم لاجو ساتي. الله د دې نوم لاجو ساتي. خدای د ته هغه استعداد او صلاحیتونه د مشرانو چې کوم د حضرت مولانا صاحب د حضرت مولانا سمیع الحق صاحب حضرت مولانا حامد الحق صاحب خدای دا په دې مولانا عبدالحق ثاني کې دا ټول جمع کړي او دا د دنیا دپاره یو نمونه وګرځي. خدای ته موږ رضا شي، خوشحاله شي. وصلی الله